बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मदी चैनल 313 से आप न्यूज़ सुन रहे हैं। ज़ेर तस्वीर जो खातून नज़र आ रही है नरगिस आफशीन खटक, जो PTM बेनज़ीर पश्तीन की कारकुना हैं, इनके हवाले से ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये कादियानी है। इनका पूरा नेटवर्क, इनका पूरा ख़ानदान कादियानी है और ये वज़ीरिस्तान और दीगर जो KPK के इलाके हैं वहाँ में लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं और उनके साथ जो है उनको वरगला रहे हैं। और उनके बहुत से ऐसे लोग जिनको दीन कादियानियत की जो है वो दावत दे रही है। तो तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को यानी कि अब आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये ख़ातून नरगिस आफशीन जो है जो PTM यानी मंजूर पश्तीन की ख़वातीन की क़यादत कर रही है, ये एक कादियानी है। इसकी पूरी ख़ानदान कादियानी है। इनके चाचू को पेशावर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए इसको मुर्दार किया था। लिहाजा जितने भी अहबाब सुन रहे हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह अब मुकम्मल तफ़सीलात आपको ऑडियो में जो है सुनाई जा रही है, जो कि एक पश्तो ज़ुबान में है। चूँकि ये ख़ातून KPK से ताल्लुक़ रखती है और KPK में तमाम गुरबा और जितने गरीब लोग हैं उनको जो है मदद उनकी करती है, लेकिन उनको साथ साथ में कादियानियत की दावत देती है। तो ख़त्म नबूवत के तमाम साथियों से भी दरख्वास्त है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। मंज़ीर पश्तीन की अंदर जो है बैठ कर ये ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ काम करती है। और अभी हम सुनाते हैं आपको मुकम्मल तफ़सीलात ऑडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मलګرو څنګه تاسو خی چې ټیک ټاک کیږي تاسو ټول وختيار خلک کې عالمانی ماشاءالله او دا جنې چې د پرسنل پیجن کنه چې او د پلارم چې دلته په دې مومن آباد کې دا قادیانان دي او بالکل کټر قادیانان دي. ما سره د دې ماشومان سبق بیا ختم نبوت ولا چې ما توي نو ته خو پته نه و بیا چې ما معلومات کو نو د دې او تر چې د جنې پروفیسور په دې سپیشل ساينس کالج کې هغه په دې تنازع کې چې د نوالته به الکان د کول غلی به تبلیغ کول د قادیانیت او هغه الکان به چې د قادیانیت طرف ته غړول نو بهر نه به ولا ویزو پروګرام کول او حالت به ولا چې د فیس ابه فیسیلیټیټ کول نو بیا دلته چې د یو مجاهد چې د خدای په پیښ خو دلته مقدار کو نو دی بیا دې نو تخت هغه شاو خټکم چا وشته وډس د دې یو خوري هغه چې د مسلمان شي او بیا هغه دی هغه بیا د اسلام تبلیغ کول دي کی نو خدای پاک چې دنه هر فرعون له موسی پیدا کړی نو دی به دي نو تخته ده لاړه دا پورا یو ګینګ د ګروپ ته دا د کادرانو د KP ترجمان دی د ریجنې پلان لکه بهر نه ته فندینګ کیږي او د PTM ته فندینګ کوي او په PTM باندې دی خپل کاروباسي نو دا شاپټک چې دنه دا د PTM چې دنه د منظور پښتين چې لیګل ایڈوایزر دی او دا جنې چې دنه اکټیو دا په دې محمد جنسي کې او په دې وزیرستان کې چې کوم ډیر زیات غربت ته کوم علاقو کې نو هغه ته دی راشن ورکوي او بهر نه چې دنه دیلا خلکو له چنه پیسې ورکوي او هغه له چې دنه د جامع او یو سیس چې دنه نو هغه فیور علی او بیا هغه ته چې دنه د دې د پرچار کوي په لور ورته دی وای چې دا دغه چې کوم دی د ملون کادانه چې کوم دی د مرزا غلام احمد نو دی ورته دا وای چې دا به بوزر سړیو بیا وای چې دا مسیحاو کنه بیا د عیسی علی السلام هغه شکل کې ورته دا کوي بیا غنه پس ورته وای چې دا نائبو کنه بیا دا کوي چې دا امام او بیا غنه پس دنه ورته بیا ورو چې دنه د پیغمبر دا نو برین واش کوي کنه نو دا لګ هایلایټ کوي او دا په دې باندې شیر کوي مکمل زمونږ خلکو کې دا مصیبت ته چې کوم د یونیورسيټونو لیبرل ایجوکیټډ خلک دی او هغه لیبرل مایند دی نو هغه خلک ډیر زر د دې باندې دوکه کیږي او د دې فیور کوي نو هغه ایجوکیټډ لکه ته شل زره دا خبرو کې کنه نو هغه ځین نه علي ولې چې هغه د جنگونو د یورپ نه دونه متاثر دي او دا خلک په یورپین کنټریز کې پراته دي نو دی ور لالچ ور کوي او هغه شانې د انګلیش نه زمونږ د خلک ډیر متاثر دي د ایجوکیشن هم ډیر متاثر دي نو هر چمک ته چی سونه نه ہوتی خو چې وی رښتیا راځي دروغ دنیا ورانه کړي نو دا زمونږ فرض دی مکمل زمونږ فرض دی په هر ځای کې چې څوک وي نو خپل جوریسډکشن کې داخله خبرونه واړي دي سیزنه چې دا خبر شي یعنی ته په خوده یقینو چې دا خلک ګورې تیزه سره روان دي لشل کله پس کدا ایثار نشو څنګه چې دا لک ډیر مجاهدین دي د ختم نبوت الله دې بس د دې مرتبه چې دي موږ ډېر کمزوري خلک یو دي دا خلک ایثار کړی دي نور چې کوم
70% مسلمانان دي نو هغې اوده پراته دي. نو دا ویښول غواړي د مسلمان چې نه هیره ده دې باندې دا جوړ لګېدلې ده او د عالمان صاحبان چې څونه دي نو الله دې دې جنتونه نصیب کړي. دوی زموږ رهنمایي کوي او ځکه چې دا تکړه خلک دي او موږ خو دې څیزونو کې کمزوري یو، دنیا پرست خلک یو، ټول ورځ په دنیا کې لګیا یو که نه شي. نو الله دې ستاسو چې دی نو دا تاسو ته خدای اجر درکړي. نو دا ملګرو ته درخواست دی چې دا لږ شیر کړئ او ښه طریقې سره شیر کړئ او هر سړی د دې نه خبر کړي، د خپل فرض د باندې پوره کړئ. لکه دا روټۍ خوراک کې زموږ فرض دی، ډیوټي هم زموږ فرض ده، هر کار چې دی موږ ځان لپاره کوو، خپل بچو لپاره کوو، فرض یې ګڼو. خو حقیقت دا دی چې دا یو ډېر لوی فرض دی چې موږ په خپل دفترونو کې، خپل دکانونو کې، خپل کاروبارونو کې چې کوم ملګري موږ سره یې، ماشومان یې موږ سره، خپل کور کې، فیملی کې، هغه د دې څیز نه خبر کړو. لکه چې پی ټي ایم تاسو ته پته ده چې هغه هم ډېر په تیزۍ سره روان دی، د بهر ملک سپانسر دی. خو نوجوان ته دا خبره کې نو هغه یو خبره رانیولې ده د ملک عوام چې دی نو زیاتره متنفره دی د آرمي نه، نو هغه آرمي خلاف یو خبره کوي، نو هغه د سوناریو چې دی نو دا خپل فیور کوي. هر سړی وایي چې یو کنه دا خو د آرمي خلاف دی، نو ښه خبره ده که نه آرمي څه کړي دي، خو دوی پکې هغه کادران پکې نوتي نو دوی پکې به د خپل پرچار کوي. نو دوی وایي چې د عوام د آرمي سره خلاف شي او زموږ پکې بیا خپل پرچار هم کېږي که نه، ځکه چې دوی خو د هغې هغه فیور کوي، لیګل اډوایزران دي، فنډینګ ورته کېږي. عوام د دې څیزونو نه خبر نه دی، اوده دی، بالکل اوده دی. هغوی وایي چې نه نه دا خو د پښتنو حقوق دپاره راوتي دي، مړه د پښتنو حقوق دپاره دي، نور خلکو څه ونه کړو دوی به څه وکړي، دا ملک زیات دوی ته حواله کړه که نه. نو تاسو څه وایئ چې دا ملک به دوی چې دی نو دا ملک به ښه کړي؟ دوی سره څه شی دی؟ دوی خو خپل مفاد اخیستي نو به هم دی لوی ګینګ دی. په دې کې چې دی نو ملاله یوسفزۍ هم چې دی نو انوال ده او هغه ګروپ کې هغه هم ده او هغه هم چې دی نو هغه فنډینګ دي ته کوي او په هغه طریقې باندې چې دا کېږي. نو الله دې زموږ په مسلمانانو باندې رحم وکړي، د خپل کورسو دپاره او د بادشاهت دپاره، خپل د منابلي دپاره چې دی نو مختلف حربې استعمالوي، خو عوام د دې څیز نه خبر نه وي. نو ټیک ده باچایي ده چې چاته میلاوي، زموږ په اړه څه کار نشته. خدای که پی ټی آی ته میلاوي، خدای که پیپل ته میلاوي، خدای پی ټي ایم ته میلاوي، خو چې د آخرت نقصان د خلکو ونه شي فرض دی چې د آخرت د تباهۍ نه دی بچ شي، ځکه چې هغه بیا هغه باچایي چې چا قایمه ده په دنیا کې او په آخرت کې نو د هغې نه خلاصېدل ډېر ګران دی. په دې باندې مسلمان پیول غواړي چې دا ټمپرري لایف دی، ډیت کیپ نو کیلنډر. که اوس یو سړی مړ شو نو دی به څه تور وکړي؟ د ده نه څوک تپوس کولی شي او نه د ده څوک فیور کولی شي، دی لاړو بس هغه بیا د الله کار دی چې ده سره بیا خپله فیصله کوي. نو دا عقیده چې ده کوم توحید ده او عقیده رسالت محمد صلی الله علیه وسلم دا دوه خبرې د مسلمان دپاره ډېر زیاتې ضروري دي چې دا دوه خبرې د سړي نه هېرې نه شي. هر کار د سړي نه هېر شي، پیپر دې هم فیل شي، دا سبق دې هم د نه هېر شي، خو دا دوه خبرې د مسلمان بچي دپاره دا ډېر ضروري دي. نو دا پوسټ ما وکتو نو دا تاسو چا شیر کړی نو دا الله دې له اجر ورکړي. دا یو ښه اویرنس دی جي او زه تاسو یې اپریشیټ کوم. هر قسم تعاون د تاسو ته زه انشاءالله تیار یم، خو موږ کمزور یو لږ ایمان لحاظ سره او دا زموږ د عالمان صاحبان چې دي نو دا چې کوم د دین لحاظ سره ختم نبوت سره غږ نو دا ماشاءالله چې د دې دا کار موږ دا اپریشیټ کوو. دا زموږ دپاره یو خدای پاک چې نور الله نور پیدا کړي دي او زموږ بچي د دې نه چې نو دا کوي چې زموږ هر بچی چې دی د مغرب نه متاثر دی، د جنګونو نه متاثر دی او د مال او د خېټې دپاره چې نو هغه دونه تړپ او درد دی هغه سره چې زه یورپ ته لاړ شم او ما زه ډالر وګټم. خدای که د الله ما نه خفه شي او رسول خفه شي نو خفه دي شي، دا دین زموږ تباه شي نو تباه دي شي. خو چې موږ جنګې واچو چې موږ هغې سره وګرځو او موږ په هغه ماحول کې چې نو پیسې وګټو او زموږ ژوند ښیي چې چرګ خورو او ښه لایف وي چې ټینشن نه وي. نو پیغمبر خو هم چې نو داسې ژوند نه تېر کړی که نه، هغه هم ډېر سختي تېره کړې. یعنې دنیا کې خو هغه ته هر څه اویلیبل و، په کار دا دی چې هغه په نرمۍ باندې او په ښه طریقې سره چې نو هغې ته چې کوم څیزونه الله پاک هر څه هغې دپاره کول، هغه ژوند مې تېرولو، صحابه به هغه ژوند تېرولو، پیسې د دین دپاره خرڅ کړي، هر یو څیز یې خرڅ کړو، خو سختۍ سره یې ژوند تېر کړو، په تکلیف باندې ژوند تېر کړو د آخرت دپاره چې یاره فار ایور لایف چې کوم دی نو هغه د هر چا ښه شي. دا د اسلام یو عقیده ده، یو سوچ دی، یو فکر دی. هغه سوچ او فکر زموږ بچي ته هغه ورکول پکار چې دا سوچ او فکر خراب نه شي. نه دی بېشکه امریکې ته هم لاړ شي، دی د انګلینډ ته هم لاړ شي، خو چې کوم هغه سوچ فکر اسلام ورکړی چې هغه خراب نه شي. دا زموږ فرض دی. یو معمولي وانه میسج ما تاسو ته پاس کو. الله ستاسو زه خو پوهېږم نه موږ ډېر کمزور یو د دین لحاظ سره، دغه ټوله دنیا کې ډوب یو. تھینک یو جي، الله هم خوشحاله